او دا کومه افسوسناکه واقعه چې په ابازو تنګي کې وشوه هغې حوالې سره چې کوم دی نو تاسو ته چې کوم دی نو اپډیټ درکړو دغه چې کوم موږ سره سینیر صحافي نصر الله خټک صاحب موجود دي زه مجدوي تفصیل سره دا اول نه واله تر اخره پورې دی په هسپتال کې موجود زه مجدوي تفصیل سره دا دغه بیان کړي دا کوم مزید اوس اپډیټ کړي نو سره لږ دا خبره موږ ته وکړي چې دا څه واقعیات څه وو اوسه پورې څه اپډیټ کړي شریعه به ډېره مننه شریعه به موږ خو چې موږ خبر وکړو د پښتنو په جهالت باندې نو دا هم ډېر د افسوس مقام دی دنیا قامونه کم ځای ته ورسېدل سپوږمۍ ته ورسېدل دنیا قامونه مخ په ترقۍ روان دي او موږ د بده مرغه اوس هم چې دی نو موږ په ډیران جګړه راځي نو پښتانه پکې مړي په سپیدار جګړه باندې راځي په چرګانو جګړه راځي نو دا واقعیت موږ ته پراته دي ډېر د افسوس خبره ده دغې سره دا یو کړی ده چې دلته لا وجوهات معلوم نه دي چې دا افسوسناکه او دردناکه دا کومه پیښه چې مخې ته راغلې ده نو د دې وجوهات لا ښکاره نه څوک وایي د جایداد مسله ده څوک وایي د مکان مسله ده تنازع ده څوک وایي د اوبو بخور تنازع وه خو لا چونکې اف آی آر چې شهریار به یې نه شوی نو بیا صحابي ته لکه انفارمیشن ورکول ګران وي خو به هر حال یو غټه واقعه ده وختي داسې موږ لګیو او خلک موږ ته په انتظار دي خلکو سره بله دغه نشي یو د سوشل میډیا لاره دغه معلومات ترلاسه کوي نو کله چې موږ ته اطلاع وشوه چې دغسې په د تحصیلي تنګي علاقه سټیشن کلي کې د صلاح الدین میا یو باغ دی د امونو په دغه کې یو ناوړه پیښه مخې ته راغلې ده کوم کې چې 3 کسان مړه دي او یو کس چې د چا باغ و صلاح الدین میا هغه چې دی نو شدید زخمی دی دغې حوالې سره چې دی نو موږ کله اسپتال ته راغلو نو اسپتال کې هم چې دی نو موږ تقریبا نیمه ګنټه دلته کې ویټ وکړو انتظار هم وکړو نو بیا موږ ته پته ولګېده چې دغه ډیډ باډي چې ده هغه 3 ډیډ باډي چې هغه دلته کې روړل شوي خو دلته موږ ته معلومات دا وشو چې دغې نه مخکې میا صلاح الدین چې و دا باغ چې د چو نو هغه دلته کې زخمی حالاتو کې دلته روړلی شوي او بیا فرست ایډ نه پس چې دی نو هغه علاج ته بیا ریفر شو خو دلته چې بیا کله ډیډ باډیز راغلل او د هغوی موږ معلومات وکړل نو هغه بابر چې د طارق باچا زوی دی کڼېور سره تعلق دی بل حامد دی او دې سره سره چې دی نو د یو د صلاح الدین میا صاحب د هغه ډرایور و صاحب ګل نومېدی دغه په موقع باندې چې دی نو هغه حق رسېدلي وجلي شوي دلته خو تر دې وخته پورې چې کوم اطلاعات موږ ته راغلي دي نو دلته داسې اطلاعات موږ ته دي چې د دې صلاح الدین میا صاحب د کور څوک زنانه ده او هغه وایي چې اف آی آر به زه کومه چونکې هغه دې وخت کې د تنګي په تاڼه کې ده او هغه به اف آی آر لیکي نو چې کله اف آی آر درج شي نو نور معلومات به موږ ته راشي نو موږ چې کوم زموږ ګران کتونکي او قدرمن کتونکي دي نو هغوی ته بیا وجه انا ده چې په څه وجه باندې دغه ناوړه پیښه مخې ته راغلې وه او ورسره ملزمان هم نو موږ ته به راشي چې دغې ملزمانو په اف آی آر کې چې کوم نامزد شوي دي نو هغه بیا موږ کتونکو ته وي خو شهریار به ډېر د افسوس مقام دی ډېره مننه نصر الله خټک صاحب تاسو واورېد کوم کسان چې وفات شوي دي په موقع وجلي شوي دي د هغوی نومونه ستاسو مخې ته رالل چې هغه یو بابر ولد طارق باچا د کڼېور یو چې کوم دی نو حامد او بل چې کوم دی نو د صلاح الدین میا صاحب چې کوم ډرایور صاحب ګل که نه صاحب ګل هغه چې کوم دی په موقع چې کوم دی نو هغه مړه شوي دي وجلي شوي دي او دغه شان چې کوم صلاح الدین میا صاحب دی هغه علاج پېښور ته هغه ریفر کړی دی هغه پېښور ته تللی دی خو دا هم تاسو ته ویو چې یاره اوسه پورې د دې واقعي چې کومه وجوهات دي هغه مخې ته ځکه نه دي راغلي چې تر اوسه پورې اف آی آر نه دی شوی او خټک صاحب دا هم زیاته کړه چې یاره دغه کې په تنګي پولیس سټیشن کې د صلاح الدین میا صاحب کور والا هغه ناسته وایي چې زه به اف آی آر کومه تر اوسه پورې لا اف آی آر نه دی شوی اف آی آر وشي او کوم اپډیټ موږ له راشي نو انشاءالله به موږ تاسو سره شیر کوو شهریار به ما وایي چې جلال به هم راغی نو ما چې په دې باندې لږ خبرې کول پکار دي که نه موږ وایو چې لکه پښتون قام چې دی نو لکه د پوهې دې دپاره به څوک راځي جلال به نه دا پوښتنې چې آیا د پښتون قام د دوی په یو لپاره بل پیغمبر خو هم نه راځي که نه رسالت ختمه ده که نه نو د پښتون قوم لکه موږ چېرته خر تنګېږي ما په دغه کې ما خو چېرته پورې څومره ریپورټینګ کړی دی 2 کال هم کړی دی خو ما چېرته ښه خبر دغه نه کوم خلک موږ دا کتونکي چې دي جلال به دوی مکثر راوایي چې بل کار دې نشته که نه نو تاسو وایي چې دا به څه کېږي بس اصل کې دا خبره خو چې کوم دی نو ډېره ګرانه تاسو چې بالکل کومه خبره تر وکړه
او دا د یو ورځ باندې نه کېږي چې یو سړی د یو ورځ دغو کې خو پیسیو امیونټي د قام ډیولپ کو دا کم خلکو چې دا کار وکړو که نه نو بېشکه چې تنازع به څومره غټې خو دومره غټه نه ده چې درې ځوانان دې پکې چې کوم دي نو خپلې زندګۍ نه لکه هغوی پکې چې کوم دي لاس ووینځو دا یو ډېر غټه صحنه ده ځکه چې درې واړه ځوانان دي بالکل ینګ هلکان دي او هغوی چې کوم دي مونږ چې د دې فیملي سره اوس لکه مونږ اوس ولیدله نو بېشکه چې د هغې په مخ باندې او د هغې کې د خبرو ځای پکې نشته دی هغې سره نشو چتونه نو ستاسو دا خبره چې دا د چا په پاټ چا چې دا کار کړی د هغه دپاره چې کوم دی نو د هغه د تربیت یو ډېر غټ دغه پکار دی هغې کې د تربیت یو ډېر غټ رول پکار چې به یې کېږي خو اني هاو اوس چې اوسه پورې چې څنګه وشو د شریعت خبره به زیاته کومه هغه زنانه چې کومه ده نو هغې نومونه اخلي او کوم کسان چې دي سره ډرایوران دغه ورسره وو ټوپکمار ورسره مخکینی نو هغه هم ځان سره دغه کې اخیستی دی او هغې به یې اف آی آر لګه کړی دی خو دلته کې چې کوم دا درې کسانو نبي په نامعلوم دغه باندې چې کوم دی نو هغې دغه وکړو اف آی آر یې وکړو او کس خو چې کوم دی نو چې کوم د موقع کم کس ته دا خو د دوی سره د ملګري پارټنرز وو که نه دا درې واړه چې کوم دغه شوي دي کوم چې صحیح سړی دی چې چا د وجې چې کوم دی نو مطلب دا چا په علاقه کې دا مړي شوي دي نو د هغې زنانه چې کوم دی نو هلته کې اف آی آر رجسټر کړو اوس یې په چا باندې وکړو دا به چې کوم دی خبر مونږ بیا ورکړو خو دې تمې پورې چې کوم دی نو لکه درې ځوانان چې کوم دی نو لاړو او دا یو ډېر غټ المیه ده یو ډېر غټ کوېسچن لکه چې پرېښودو چې یاره د دې ذمهوار څوک دی بالکل جلال بھائی کو موږ دغه خبرو کو نو تر څو پورې چې موږ ته دغه اطلاعات راغلي دي کله چې دا کوم چې بابر و د هغه والد صاحب دلته چې تاریخ باچا هغوی خبرې کولې چې زمونږ د کوم زوی چې و د دوی او د صلاح الدین میا صاحب و د دوی په میاس کې ډېر ښه تعلق و نو دوی به اکثر چې کله راغلل دلته کې نو ابازو ته بدلل او هلته کې به دوی ګپ شپ لګو او لږ ټایم به هلته کې تېرو نو دوی به چې موږ ته دا معلومات و چې کور ته یې ویلو چې هلته کې ځو ابازو ته ځو خو بیا راته دا پته نه لګېده چې او دا هم وویل چې زما چا سره دښمني نشته نو د دې وجې چې دوی نو موږ په چا باندې داویداري نه کړو خو دلته چې دغه خبره ده جلال بھائی او شهریار بھائی چې دلته کې که موږ وګورو دلته کې د موقع چې کوم 324 پکې شوی ده که نه ټیک چې شمدید ګواه چې ته وایي نو هغه شته مو او ټیک هم دا ده اف آی آر به ځکه هغه کوي چونکې هغه په خپله بار څه به لیدلي یو نو دې وجې ما به خیال چې دی نو هغوی نامعلوم کسانو باندې دغه وکړه او دا کومو د زنانه چې کومه ده دغه د میا صلاح الدین زنانه هغه دې وخت کې بالکل په تاڼه کې ده خو دې سره موږ دا هم یو جلال بھائی او شهریار بھائی دا پوښتنه مو دواړو نه زما دا وي چې آیا د امنیت دغه کومه هغه چې ده نو دا ورځ تر ورځه چې دی نو په علاقه کې چې دی نو هغه چې دی نو خرابېږي دغه آیا د پښتنو برداشت ختم شوی دی یا د تعلیم کمی دی جهالت دی ممکن څه وجه کې دی چې شهریار بھائی نو تاسو کوم دی او جلال ترانو نصر الله بھائی ډېر زیات اهمه پوښتنه ده او د دې واقعي چې د دې جواب چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو ممتل ضروري دی او د دې د حل تلاش کول ضروري دي او یو دا خبر چې برداشت بالکل چې کوم دی نو ختم شوی دی دویم خبره چې د ایجوکیشن چې کوم دی نو کمی هم دی او دریم زموږ چې کوم مشران دي که سیاسي زموږ لیډرشپ دی او که هغه زموږ مذهبي لیډرشپ دی هغې هم چې کوم دی نو په دې کې خپل پازیټیو کردار نه ادا کوي که ته وګورې زموږ الیکشن یې کېږي بس صرف د پیسو ریل پیل دی داسې چې کوم دی نو یو کس موږ ولیدل چې هغه اعلی تعلیم یافته دی هغه قوم منتخب کړ او هغه یې راوسته یا څه داسې لوی سکالر دی یا چې کوم دی نو په یو موقع باندې چې کوم دی په هغه په یو فیلډ کې چې کوم دی نو په شعبه کې د هغه سپیشلیټي وي هغه وي نو دا بس زموږ چې کوم لیډرشپ دی د هغوی هم چې کوم دی نو هغې کې دا دغه ده رسول الله صاحب دلته چې سوري چې ځای مې ورته خبر شي نو دا بس تاسو
ما بقرا وانا لا تبعد اكيد ولا داوي داري شي يوم دار الشيء ولا اكبر ده ملګری او زمون نه دا بل دی وایي څنګه کینیډین قدر مونږ کډونکو یو ځل بیا د تاسو ته دغه انفارمیشن درکما چې کوم معلومات مونږ ته راغلل او کوم دغه داویداری چې په چا باندې شوې ده دغه داویداری هم د تاسو وایم کوم زموږ سورسز دی موږ ته کوم سورسز دغه اطلاعات راکړل چې کوم داویداری چې دی نو کوم مجروح چې دی کوم مجروح ته او د وخت کې صلاح الدین میا صاحب چې دی هغه د وخت کې په الارش کې دی په هسپتال کې دی او دغه د طرف نه چې دی نو ریپورت شوی دی او دغه کوم کوم ملزمان چې دي نو د هغوی چې کوم ریپورت شوی دی دغه ملزمان چې دی نو رشید ولد اکبر سکن جلهر هغه او ورسره د سره بهرمن ولد شمنګل دا هم چې دی نو جلهر دی د دوی خلاف چې کوم دی نو داویداری شوې ده او داویداری چې ده نو هغه چې کوم مجروح دی کوم چې زخمی دی میا صلاح الدین د هغه د طرف نه چې کوم دی نو د دغه دوه ملزمان چې کوم دي دغه ملزمان یو ځل بیا درته وښیم او دغه ډي اس پي صاحب چې دی نو هم دلته کې راورسېده ملزمان راغلل ملزمان ما هو غم ما باندې ټول ما شدید قدرمنو ګورونکو دغه ملزمان یو ځل بیا تاسو ته وایم چې کوم ملزمانو دغه داویداری شوې ده نو دغه داویداری چې ده نو دا چې کوم مجروح دی کوم کس چې په دغه ناوړې پیښه کې زخمی شوی و میا صلاح الدین نو د هغه د طرف نه چې نو دغه داویداری شوې ده او کوم چې هغه په پېښور کې زخمی حالاتو کې نو هغه رشید ولد اکبر سکن جلهر او دویم چې دی نو هغه بهرمن ولد چمنګل سکن جلهر دا دوه کسان چې دی نو د دوی خلاف چې دی نو هغه داویداری شوې ده او دغه داویداری چې ده یو ځل بیا د تاسو وایم نو هغه چې کوم په دغه وقوعه کې چې دی نو په دغه افسوسناک پیښه کې کوم زخمی و کوم مجروح و څوک چې دی وخت کې په الارج هسپتال کې زیر علاج دی نو دغه طرف نه چې دی نو دغه دوه کسانو خلاف چې کوم دی نو دغه داویداری شوې ده چې د هغه نوم د یو کس رشید ولد اکبر دی او د سکن جلهر اوسېدونکی دی
میا صلاح ادا و سړي چې د کړي اور والے چې کوم چې دوی دغه دښمني وزړه نو دی یو بل ډزې کوي زم پکې ولې سړي دا کنټرول خبرونه دی ورشي هغه ته چې تاسو خپل دغه سټیټمنټ هلو double one सर जी सेफ से كنيور ولا شكل ده كان كنيور ولا وصل كنيور ولا اه ده كنيور ولا شكل لكن مو وجوهاتنا معلوم لا معلوم خپل مو یو بابر دی او نه دا وځي نو لا دا بابر فازو مو خو دا بیا خو دوی کنفیوز دي دا کنفیوز واضح بس کلی دا د دې د دوبو مسله او د دوبو مسله د بیا سره كانوا الناس في مختلف ريبورت وقفوا او نه وقفوا هدول وجنات فجنيستا تركنا هذا دوي غير دا رشيد ولد اكبر سكن جلهر او بهرمان ولد چمنګول سكن جلهر دا دي من بالکل قدرمنو کتونکو دغه او تر دې وخت پورې کوم دغه ناوړه پیښه شو دا غي ټول معلومات ټول کوریج مونږ تاسو له درکو وختي دا چې دینو مونږ راغلی دلته کې او تنګین یو چې دینو مونږ تاسو ته غلا یو افسوسناک خبر چې دینو مونږ تاسو له یو ځل بیا چې کوم دینو دغه افسوسناک خبر مونږ تاسو له ورو او دغه افسوسناک خبر چې دینو هغه چې دینو د تحصیلي تنګي علاقه سټیشن کې لګي چې کوم ناوړه پیښه مخه ته راغلی و کوم کې چې درې کسان چې بابر دی حامد دی او صاحب ګل دی داغه په شمول چې درې کسان مړه او یو چې صلاح الدین میاخد دین هغه په هغه کې زخمی شوی دی نو دغه یو ناوړه خبر و چې تر دې وخت پورې دغه معلومات مونږ تاسو له درکړل او دغه وخت دا نوې اپډیټ چې پکې کم راغلی د داویداري حواله سره چې ملزمان څوک دي نو ملزمانو باندې میا صلاح الدین چې دین هغه په خپل په زخمی حالاتو کې په پیښور کې هسپتال کې چې دینو دغه دوا چې کوم ملزمان دي د ریپورت مطابق چې کوم چا باندې ریپورت شوی دی نو رشید ولد اکبر سکن جلهر او دغه بهرمن ولد چمنګل په هغوی باندې چې دینو داویداری شوی ده د میا صلاح الدین د طرف نه وجوهات تر دې وخت پورې معلوم نه دي نور څومره معلومات پکې راځي اف آی آر پکې بیا به تاسو معلومات ډېر مننه دي